خوږ پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وی قال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنه. څه مطلب د دې حدیث؟ جانان فرمایي نبی علیہ السلام فرمایي وی کوم سړی چې مال د دوه شیزونو ضمانت راکو کنه په دنیا کې د دوه شیزونو ضمانت مال راکو کوم چې د دوه جبو کوم چې د دوانو جامو ترمنځ دي یعنی جبا کوم چې د دوانو جامو ترمنځ دي یعنی جبا او کوم چې د دوانو پتونانو ترمنځ دي یعنی شرمګاه پیغمبر فرمایي چې د دې دوه شیزونو ضمانت مال چا راکو نو اضمن له الجنه نو زبدل د جنت ضامن جوړېږم ضامن دی به د جنتی وي نور د الله نه څه غواړي د دې حدیث په مطلب پوه شوې یعنی پیغمبر علیه السلام دا فرمایي چې کوم مسلمان بنده چې د دې دوه شیزونو ضمانت راکو یعنی د خپل ژبې حفاظت یې وکړو غلط استعمال نه کړه خپل ژبه د خپل ژبې کنټرول کې وساتله او یعنی د دې دوانو پتونانو ترمنځ یعنی د شرمګاه یادي په شرمګاه پوهېږئ که نه یعنی د شرمګاه غلط استعمال نه کړه نور په دې غلط استعمال مې تاسو ډېر ښه پوهېږئ نو وی کو چا د دې ژبې غلط استعمال ونه کو او د شرمګۍ غلط استعمال ونه کو د دې دوه شیزونو حفاظت وکړو نو پیغمبر علیه السلام فرمایي اضمن له الجنه زه به د جنت ضامن یم یعنې دی به جنتي وي جنت سپارش به پیغمبر علیه السلام کوي د جنت ضامن څوک وي دا خبر الکه پیغمبر علیه السلام دروغ وي پیغمبر علیه السلام په ټول عمر کې دروغ نه دی ویلي او کو چېرې د چا د عقیده وي چې پیغمبر علیه السلام دروغ وي نو دا خو کافر شو دی په پیغمبر باندې دی پیغمبر ته کاذب وي نو په دې وجه دا خبره یاد ساتئ چې زموږ ستاسو خو پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه دروغ ویلي دي پیغمبر علیه السلام چې سم ویلي دي هغه رښتیا دي